الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحق درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. پرونی درس کې وضاحت شو د هیومنزم. ولسبانو هیومنزم تاسو پیژندل چې هیومنزم ته انسان پرستی وي. دی وایي چې انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی او د هغې په باره کې موږ څه نکات بیان کړه تاسو ته چې دا هیومنزم نظریه چې دا داسې یو نظریه ده چې په خپل ځان باندې ایمان راوړلو ته هیومنزم وایي. دی وایي داسې څوک نشته دی چې موږ نه تپوس وکړي چې دا ښه دی او دا بد دي. د خیر او د بد، د شر او د خیر د تخلیق منصبانو اختیار دی حضرت انسان سره دی. دی وایي دا انسان د هیومنزم مطلب دا دی چې دا انسان که ځان له څه خیر، دا خیر هم څه کولی تخلیق کولی شي او شر هم تخلیق کولی شي. د دې په مد مقابل کې به د اسلام نظریه ده. نو اسلام وایي چې انسان د خیر او شر انتخاب کولی شي. دا هغه پوینټ خبره ده. اسلام په نسبانه د خیر او شر د تخلیق اختیار د انسان سره نشته دی، البته د انتخاب اختیار اسلام ورکړی دی انسان ته. د هیومنزم په نظریه کې د خیر او شر د تخلیق اختیار چا سره دی؟ انسان سره دی. دا لسپیکر شور کوي. اوس به موږ وایو د دې پیلنی چې کوم شاخ دی سیکولرزم. مولویانو سیکولرزم دا یو کفري نظام دی. څه دی؟ یو کفري نظام دی چې د دې ابتدا دا جارج جیکوب په نوم باندې یو کس کړی و. چا؟ جارج جیکوب دا په 1851 کې پیدا شوی. موږ ویلو که نه مولویانو چې په مغربي قوم باندې څو ادوار تېر شوي دي؟ چا پسې 3 ادوار تېر شوي. مولویانو چې دا په نشاط ثانیه کې د نشاط ثانیه نه وروسته په عهد جدید کې د 18مې صدۍ نه واله تر د دې وخته پورې د 2000 پورې د عهد جدید دی. په دې وخت کې دا ټولې فلسفې پیدا شوي دي. نو دا د سیکولرزم فلسفه هم دې ځینې راووتله. مولویانو دوی دا فلسفه د دې دپاره راویستله مولویانو چې د ریاست او د مذهب جداوالی راشي. موږ خو تاسو ته ویلې که نه چې مغربي معاشره باندې د پوپ او د پادري څه شی وه مولویانو غلبه وه، تسلط وبي، خلک تنګ شوي وو د پادري نه. نو هغوی څه وکړو؟ اول پکې مارټن لوتر کله پیدا شوی؟ مارټن لوتر تاریخ پیدایش 1483. تاسو ته پته ده که نه؟ هغه ورته اول تحریک شروع کړو د اسلامي مذهب په نوم باندې. هغې نه په مذهب دا خلک څه شي شو؟ د الحاد طرف ته روان شو. خودساختۍ طرفدار سړي به پکې یوه نظریه راایستله. نو دې سړي دا د سیکولرزم نظریه شاباسي اوس صحیح شو. دا د سیکولرزم نظریه مولویانو دا ورته دا د جارج جیکوب راویست او دې دپاره اصطلاحات بیا په دې باندې چې د دوی څومره فلسفه دي هغوی په دې باندې څه وکړو؟ کار یې پرې وکړو، دې ته یو ترتیب ورکړو. نن په ټوله دنیا کې دا حاوي ده. ټول مذاهب چې دي دا د دې مد مقابل څه شی دي؟ ناکامه شوي دي. یو واحد اسلام دی چې دا دې سره په ټکر کې دی. هغه ولې نور مذاهب ناکام شوي دي؟ هغه ټوله خلاصه دې کې موجود ده. دلته به موږ نن وایو، یو سوال هم راځي چې موږ وایو چې سیکولرزم کفري نظام دی. په هندوستان کې علماء دیوبند او دغه شانته چې څونه مکاتب فکر علماء کرام چې دي هغوی د سیکولرزم دپاره تایید کوي. هغوی جلوسونه وباسي چې موږ د سیکولرزم نافظ کوي. نو د دې سوال نه بعد د دې سوال 4-5 جوابات موږ کړي، هغه به هم دلته نن بیانو. نور ټول عبارت کتاب کې پروت دی مولویانو او کتاب ته وکړي د مولوی عبارت زر وایه. شاباس. بسم الله الرحمن الرحیم. د هیومنزم بنیادی شاخونه. اول سیکولرزم. د سیکولرزم تعریف د فصل الدین یعنی دولتي یعنی جداواله د دین د حکومت نه. اسی تاسو سرشته وای اوس دلته دا زمونږ په پاکستان به والو دلته چې څونه جماعتونه دي. یو ګوره د جمهوریت جدا مسله ده. بعضې زمونږ علماء کرام جمهوریت د کفر او د اسلام هغه سره زمونږ سروکار نشته دی. هغه کفري نظام دی. جمهوریت کفري نظام دی. دې کې هېڅ چا شک نشته. البته په سیاست کې د جمعیت علماء اسلام کردار دا ضروري دی. دلته چې څونه پالټیانې دي مولویانو دا یاد ساتئ، څونه پالټیانې چې دي هغوی دلته سیکولرزم نظریه غواړي. د سیکولرزم نظریه دا ده چې ته به د جومات کې ملا ناست ما د اسمبلی ته نه راځې، فیصلې به د عقل په بنیاد کوو، فیصلې به د اجلاګان کوي. څه نو چې د اجلاګانو په بنیاد باندې ستا باندې فیصلې نافظ شي او دا علماء کرام موږ د دې سیاست نه راوباسو مولویانو، نو څه به کېږي؟ چې کوم نظام په کفر کې هلته روان دی دا به دلته هم نافظ شي. مولویانو د جمعیت واحد دا په پاکستان کې چې دا څه نازه د اسلام په منګه کوشش کوو راوستلو، دا زموږ ذهنیت یو که ناري که څوک یې مني او که څوک یې نه مني نور په ګوته نه پټېږي. خو دا د جمعیت علماء اسلام شتونوالی دلته دا ضروري دی.
دلته شکر وباسئ چې دا جمعیت علما اسلام شته او موږ څه کوو الحمدلله موږ د دې خادمان یو. ملزمانو ما مخکې وضاحت وکړو چې جمهوریت دا کفري نظام دی هغه په هغه سره زمونږ کار نشته. موږ خبره د سیکولرزم ده. دلته چې دا څونه جماعتونه د سیکولرزم څه کوي راوستل غواړي او دا جماعت پکې ولاړ دی د دې مد مقابل کې ملزمانو عبارت مخکې او کتاب کې سره موجود دي. دا د هیومنزم ریاستي نظریه یا ریاستي جهاد دی د کوم مطابق چې مذهب د اهتمامي معاملاتو سره تعلق نشته لري. مذهب یې صرف ذاتي ژوندۍ پورې محدود کړی دی. د سیکولرزم اصطلاح اول د برطانیې چارواکو استعمال کړی و. دا د سیکولرزم دغه د کانسپټ اف سټیټ ولزبانو دا ریاستي جهاد دی چې دی یعنی ریاست ته به مذهب نه راولي. مذهب به سوي تاسو سره به ځان سره اوسه ته جمعات کې کینه مولوی یا ته نیک انسان ځان سره کینه ما ته تبلیغ مکوه ما ته دین ما ته څه کوه اجتماعي معاملات ته ما ته دین نه راولي. نو دا کفري نظام دی او کنه دی مولوی صاحب مخکې ځای عبارت و. سیکولرزم اصطلاح اول د برطانیې جارج کیوب استعمال کړو. دا په 1851 کې دا استعمال کړه. دا اصطلاح د کلیسا او د ریاست د جدا کولو لپاره استعمال کړو. مشابه دا خدای نظامونه دي. الله دې زمونږ په ټول دنیا کې په مسلمانانو کې الله رب العزت قرآن نظام راولي. الله دې شریعت نافذ کړي. یو پوهیږي زه مخکې عبارت وم ځبن او دا اصطلاح د کلیسا او ریاست د جدا کولو لپاره استعمال کړی و. نو گویا سیکولرزم په اصل کې د ریاست او مذهب په مابین کې تفریق نوم دی. سیکولرزم ټول اجتماعي معاملات په انساني عقل سره حل کولو کوشش کوي. د دنیا اکثر مذاهب مثلا مسیحیت، یهودیت، هندومت، بودمت وغیرہ د سیکولرزم په مخ کې ناکامه شوی دی او د دې د دوه وجې دي. اول دا چې د سیکولرزم تعقیب په لاس کې د ریاست قوت کېدل دي او دویم په دې مذاهبو کې د اجتماعي ژوند تېرولو اصول نشته دی چې ژوند به څنګه تېروي. د سیکولرزم په مقابل کې صرف اسلام ولاړ دی ځکه اسلام سره انفرادي او اجتماعي ژوند تېرول اصول مقرر دي چې د هر چا حقوق پکې معلوم دي تر دې پورې چې د اقلیتونو حقوق پکې هم موجود دي. ولسبانو د دې څو وجې ذکر شوې څونه مذاهب چې دوه ناکام شوي دي هغوی سره نه د انفرادي ژوند اصول شته نه د اجتماعي. لکه څنګه ولسبانو الحمدلله یو اسلام دی چې څه کوي د اسلام قانون دی الله رب العزت په ټوله دنیا باندې راولي چې څه سره موږ سره د انفرادي او د اجتماعي ژوند اصول موجود دي. ولسبانو چې ته په اجتماعي ژوند کې څنګه دا وخت تېروو انفرادي کې به څنګه وخت تېروو. خلاصه د سیکولرزم سیکولرزم معنی د مذهب د قید نه آزاد ژوند تېرول. سیکولرزم دا نظریه ده چې د حکومت او د عوامو د اخلاقو تعلق به صرف دنیوي امور سره وي. د مذهب پکې څه دخل نشته دی. سیکولرزم انسان مجموعي طور سره په دوه ځای باندې تقسیم کړو. یو مشترکه ژوندۍ ده او دویم انفرادي او ذاتي ژوندۍ ده. په مشترکه ژوندۍ دوی د مذهب نه جدا شول او د عقل په پیمانه سره د ژوند تېرولو فیصلې شروع کړې. دوی اوس داسې قوانین پاس کوي لکه جنس پرستي بغیر د نکاح ژوند تېرول، د ښځې سړي ته طلاق ورکول، د سړي او ښځې په منځ کې مساوات وغیره. او په ذاتي ژوند کې دوی که په مذهب عمل کوي او کنه کوي دوی ته اختیار په ذاتي ژوندۍ کې د دوی خانداني نظام ختم شو. کامیاب کی هغه هم یو دغه لګی دی دغه نظام هغه هم څه کې داسې ځای نو چې بھائی خدای پاک د اسلامي نظام راولي. صحیح ده کنه موږ هم دا چې خدای د اسلامي نظام راولي خدای سره موږ سوګو دا چې د جهاد موکو چې دا کم سیاست کې دا کم علماء کرام لګیا دي مولزبانو چې دا سوګو چې د دیم سپورټ کوم مولزبانو. نو دا زمونږ د لپاره به ډبل فائدې وي مولزبانو. د سیکولرزم مقاصد مولزبانو اوس بیانو. سیکولرزم الهامي نظریه حیات نه ده بلکې په بساطه مغرب کې د دین بیزاره مفکرینو ایجاد کړی شوی نظریه ده. سیکولرزم صرف نظریه دا الهامي نظریه نه ده مولزبانو. دا فلسفه ده د دین نه بیزاره شوی مفکرینو ایجاد کړی ده مولزبانو. دا په موږ باندې چلته نافذ ده مولزبانو. دا اسمبلی کې چې نافذ کړی ده مولزبانو دا په موږ باندې دی خلکو. دویم سیکولرزم صرف نظریه ریاست نه بلکې یو مکمل نظریه د حیات ده. دریم د سیکولرزم تعلق د انسان د اجتماعي معاملاتو سره دی. اجتماعي معاملاتو سره زمونږ د مذهب تعلق شته که نشته ولې نشته. نمبر سیکولرزم انساني معاملات د حل کولو لپاره د کوم پیغمبر یا وحي د علم انکار کولو ته وایي. پنځم نمبر سیکولرزم د وحي علوم د انساني اجتماعي مسایل غیر ضروري ګڼلو سره د دین نظریې په تور حق تسلیمول نه انکار کول ته وایي. شپږم نمبر سیکولرزم د وحي معطل کولو سره د انسان خود ساخته اصول باندې د اجتماعي مسایل تلاش کوي. مغربي مفکرین وایي چې سیکولرزم د لادینیت نه دی. هغوی وایي چې لادینیت خو انکار خدای ته وایي. دلته داسې علماء کرام به تاسو ته مخې راوځي چې د سیکولرزم تایید به درته کوي. سبا کوي سیکولرزم بدل دا به داسې کوشش کوي چې دا بدل یو اسلامي نظریه ثابتوي. ته به ورته وایې چې دا د دې دا ایجاد کړی چا ده چې ته وایې چې دا اسلامي نظریه ده او ته وایې چې ته د اسلام اصول څه کوي. مغرب موږ سره اسلام مني په تور د مذهب مولزبانو په تور د دین در سره نه مني مولزبانو. او سیکولرزم هم نظریه د حیات او دا هم هغه وایي مذهب ته 15000 مذهبونه ته پکې موجود وسه. عبارت وم نمبر
وم نمبر سیکولریزم یو مذهب په خپل ځان او حاوی کولو ته نه پرېږدي. کوم مذهب ته دې تابع فرمان اوسېدل غواړي دوی په اعتراض نه کوي. د دنیا اکثره مذاهب مثلا هندو مت، بودھ مت، مسیحیت، یهودیت وغیره مذاهب د سیکولریزم په مقابل کې ناکام شوي دي. په هغه مذاهبو کې د انفرادي او اجتماعي ژوند تېرولو اصول نشته او نه د ریاست سره د معاملاتو په چلولو نظام موجود دی. هغه مذاهب چې دي خود ساخته مذاهب دي چې دي هغه خود ساخته مذاهب د ملشبانو لکه هندو مت، بودھ مت، مسیحیت او یهودیت دا ټول څه دي د سیکولریزم په مقابله کې ناکام شوي دي. بل سیکولریزم دا خیارتوب کوي چې یو مذهب په ځان د پاسه نه پرېږدي. څه کوي دلته دا کوشش کوي که موږ علماء کرام په کومو نومونو باندې بدناموي. دا قدامت پسند دي او دا تنګ نظر دي او دلته ستا په پاکستان کې درمای دا سیکولریزم نافذ کوي. که دا علماء کرام د میدان کې نه وي دا چې ټکه ټوکه پکې لګېده ستا به کتلې وي چې تا سره څه کولو ته به دې والله که دې جومات کې مړه نه کړي. دې مقابله پکار ده د دې سیکولرم جماعتونو د جمهوریت د کفر او د اسلام په ځای اول د دې خلکو سره تاسو وکړئ. دا خلک مسلمانان کوي یقینا درته مړي شبانو دوی ګوره خدای ته نعوذ بالله کنځلې کوي. دا حیات روحاني دی بل دغه راوته د دې رباب منګي په کیسه کې دا ټول ملحدین دی په دې یونیورسيټونو کې مړي شبانو زما بچو ته الحاد کوي، زما بچو عقیده خراب کړه. نو اول د دې د کفر او د اسلام په ځای چې موږ کفر او اسلام دا ثابت کو د دې په ځای دا خبره چې موږ څوک موږ بچو ته واپس اسلام ته رفتار وګرځو چې دوی کوم اشکالات دي په اسلام باندې چې موږ څوک مړي شبانو چې هغه دوی ته بیان کوم مړي شبانو. اسلام هم یو نظریه د حیات یو ضابطه د حیات لري مړي شبانو. اکثر مذاهب محض د یو څو اخلاقي اصول د مجموعي نوم دی. په هغې انسانانو د خپلې مرضۍ مطابق تبدیلي کړې ده. نو اوس په هغه مذاهبو کې د مزاحمت کولو طاقت نه دی پاتې شوی. نو هغوی مکمل طور باندې سیکولریزم ته خپل ځانونه حواله کړي. اتم نمبر سیکولریزم تر هغه وخته پورې غیر جانبدار وي تر کوم وخته پورې چې کوم مذهب په ریاستي معاملاتو کې مداخلت نه کوي. کله چې مذهب په اجتماعي او ریاستي معاملاتو کې مداخلت کول غواړي نو سیکولریزم دا نه برداشت کوي او د طاقت په زور سره د هغه مذهب ختمولو کوشش کوي. په ټوله دنیا کې اسلام صرف داسې دین موجود دی کوم چې سیکولریزم په مقابل کې ولاړ دی. ځکه د اسلام سره انفرادي او اجتماعي ژوند تېرولو اصول موجود دي. اسلام هم ضابطه حیات لري او دا ټول انسانیت لپاره د امن او سلامتیا ضامن دی. مرشبانو پوهېږئ په دې خبره د اسلام واحد داسې الحمدلله دین دی چې دا سره د دې په مقابل ولاړ دی. نو ټول اسلام هم یو نظریه د حیات لري. عبارت اسلام هغه دین دی په کوم کې چې د ژوند د هرې شعبې لپاره مکمل رهنمایي موجود ده. که هغه شعبه د سیاست وي او که هغه د تجارت وي او که نکاح وغیره معاملات وي یا انفرادي ژوند ضوابط وي اسلام دا ټول وضاحت کړی دی. اسلام ریاست ته اجازت نه ورکوي چې ریاست د الله او د رسول نه باغی شي او د نظام زندګۍ په عقل سره د حل کولو کوشش وکړي. اسلامي ریاست د چا ماتحت نه قبلوي هغه خپل منونکو ته د یو منظم جواب دعوت ورکوي. که هغه انفرادي معاملات وي په هغه کې هم د الله او د رسول پیروي کول حکم کوي بلکې پوره دین په دورې نظام په ژوند کې د غالب کولو ذمہواري هغه جماعت ته سپاري. اسلام د خپل منونکو ته مطالبه کوي چې کوم انسان د دې په مقابله کې رکاوټ جوړیږي د طاقت په زور یې ختم کړي او تر هغه وخته پورې خپل جدوجہد جاري ساتي تر څو پورې چې اسلامي نظام په ټوله دنیا کې غالب شوی نه وي. مرشبانو دا د سیکولریزم مختصر وضاحت وکړو. موږ د اردو کتاب کې نورم دې کې زیادت کړی دی. دعا کوو چې کتاب زر تر زره شایع شي. اوس راځو خپل بل هغه طرف ته اصل مقصد طرف ته چې دلته سوال کېږي چې تاسو سیکولریزم ته کفري نظام وایي او دلته ستاسو مشران اکابرین په هندوستان کې سیکولریزم د پاره څه کوي جدوجہد کوي. نو ګوره پر شفا وایم چې شیخ رحم الله صاحب ویل چې کفري نظام دی منه به کنه زه خو څه نه وایم. او شیخ رحم الله صاحب بیت د جمعیت به سم کولو تایید کوله کنه کوله موږ درته داسې خبرې کوه دا اوس عقل لري شعور هم لري او کفري نظام ټیک ده چې کفري او نو راځو خپل مقصد ته چې اعتراض په هندوستان کې بعض علماء کرام ولې د سیکولریزم تایید کوي. د دې وضاحت د دې څه جوابونه موږ ذکر کړی دی. عبارت یو مل شي جواب نه ورې د دې سوال په اړه کې یو څو جوابات ذکر کوو. تاسو اعتراض به هغه وخت صحیح کچېرته هندویم رشبانو اول جواب دا دی چې موږ وایو ستاسو دا سوال باغه وخت کې صحیح وي کچېرته په هندوستان کې څه یو اسلامي ریاست وي یو سیکولریزم دی یو هندویزم دی. د هندویزم ریاست چې په هندوستان باندې نافذ شي هلته هغه سخت دی چې دی هغه سخت دی. په هغه وخت کې به یا به دا انسان یا به څه کېږي یا به دا اسلام نه وړي یا به څه کېږي یا به دا وطن پرېږدي مولوي صاحبانو یا به مري. دا درې خبرې دین او سره خلاص نشه. سیکولریزم کې دا خصوصیت شته
چې که په دین عمل کې او کنه کې که په یو وخت په لس دینونو عمل کې که په یو وخت په شل دینونو عمل کې او که د سره پکې نه په سیکولریزم کې دا خبره ده چې عیسائی په خپل عیسایت عمل کولو کې اختیار دی، مسلمان په خپل اسلام باندې عمل کول، يهودیت په خپل يهودیت باندې. نو ځکه زمونږ علماء کرام الته د سیکولریزم تایید کوي. اوس هغه نظام بیا په پاکستان په اسلامي وطن کې راوستل نو بیا کفر دی چې وسړی د سیکولریزم د لپاره نو دا ټول جماعتونه سیکولریزم د لپاره منډه وي. یو واحد جمعیت علماء اسلام د چې څه کوي د دې په مد مقابل کې ولاړ دي. نو مولشبانو دغه عبارت یو مخکې مولشبانو چې د هندویزم اسلامي نظریه وینو تاسو به اعتراض کولای چې دوی د اسلام د نظریه مخالفت وکړو، تاسو سوال به صحیح وي. هلته خدا دواړه د کفر نظریه دي. دیم جواب په هندوستان کې د هندویزم حکومت د سیکولریزم نه سخت دی، هلته مسلمانانو لپاره دواړه په نقصان او تاوان کې دي مولشبانو. ولی هندویزم سره د مسلمانانو مشکلات ډیریږي. هغه دا چې هندوان کوشش کوي چې د حکومت په طاقت سره چې حکومت د هندویزم شي نو څه وکړي بیا به دې بوزي کړي مولشبانو چې هغه هندویزم قبول کړي. نو د دې وجه نه سیکولریزم تایید کوي ځکه چې سیکولریزم کې انسان ته ازادي حاصلوي. فصل الدین یعنی دولت چې په خپل خوخه باندې سکه سامل د مولشبانو هر یو مذهب باندې انسان عمل کولای شي، د مذهب ور سره د حکومت ور سره هیڅ تعلق نه وي. وضاحت په هندستان کې ډیر تحریکونه چلیدلی وو. مولشبانو او زور به د مسلمانان څه کول دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه چې د دعوت او تبلیغ دا تحریک شروع کو چې د الله قبولیت ورکړو ټول دنیا کې د دینه پس منظر سيسو شودي تحریک او سنگठन تحریک دا تحریکونه دی راويستل مولشبانو دی هغه تحریکونو چې به دوی مسلمانان شودي معنا د پاکول څه پاکول دي ته بل چې مسلمانانو استاد نکونه هو هندوانو کنه مسلمانان را ل د قابض استاد نکونه څه شو مسلمانان جو واپس پاک شي واپس مونږ تاسو پاکو راځي خپل هندویزم ته. سنگठन تحریک چې مولشبانو سنگठन تحریک کې دوی بدمعشي شروع کړه، ټوپک به ورپس راغستو، کلی په کلی به ګرځیدل، مسلمانانو په کلی به ورله دا ځوانان به دا اوس چې کوم د دوی انتها پسند هندوان دي بابری مسجد چې شهید کو دا دوی چې اوس کوم یو دی پالټا کړو مخکې تر شو اوس ملک چې مړ شوی دی او دا چې رقم مولشبانو څه کوي چې اوس هم د مسلمانانو سره ظلم کوي. دا مودي چې دی دا قصاب نه دی په گجرات کې د څونه مسلمانان شهیدان کړي. نو دا د مجبورۍ نه زموږ علماء کرام د سیکولریزم تایید کوي مولشبانو او په پاکستان کې زموږ مولانا صاحب د مجبورۍ نه سیاست تایید کوي. بس دا خبره ده مولشبانو. اوس او دا زمانه زیره ده کې تاسو ما سره اختلاف حق لري ځکه تاسو ما نه خپويږي پدې کې ما د الله چې څه خبره راځي مرته ویلي مخکې عبارت یو مولشبانو وضاحت په هندستان کې ډېر تحریکونه د لپاره چلول شي چې د هغه په سبب مسلمانان دې ته مجبور کړي شي چې هندویزم مذهب قبول کړي او د هغه لپاره یې شودي تحریک او سنگठन تحریکونه چلولي وو. سوامي شهرانداز په نوم باندې مولشبانو د 1923 کې د تحریک د شودي تحریک مولشبانو سو کو ابتدا وکړه. د دې ایجنډا و چې مسلمانان په زبردستۍ سره چې مسلمانان په زبردست هندوان کوي په دې سره یې مسلمانان هندوان کړ. د شدید مطلب دی په پاکول دوی به ویل چې مسلمانانو مشران هندوانو هغوی مسلمان شي او موجود مسلمانان هندوان کړي چې پاک شي. دې سره سوامي شهرانداز په نوم باندې چې کوم یو د پندتو مولشبانو د مسلمانانو په عقاید به بې ځای اعتراضات شروع کول مولشبانو او په 1926 کې یو مسلمان عبدالرشید رحمت الله علیه تاسو کو غازی قتل کو بس کو جهنم ته ورسو. پندت مدن مالویا دا پکې دویم نمبر د سنگठन تحریک شروع وکړو. سنگठन مولشبانو دې تحریک مقصد د مسلمانانو سره مسلح جنگ کول دوی مسلمانانو خلاف ډېر نفرت انگیز اقدامات وکړل. دوی به ویل که څوک په هندستان کې اوسېدل غواړي نو هغوی هندوان کېدل څه دي ضروري. دا ډاکټر مونجي په نوم باندې یو کس دی دا وخت په 1921 کې ویلو کله هغه ورته ویلو چې د هندستان کې اویا میلیونه مسلمانان د دوی تعداد ډېر په تیزی سره اضافه کیږي. دا څه وخت براشي چې دا په 220 میلیونه هندوانانو باندې به طاقتور شي د دې مخنیوي وکړي او راپاسې کې څوک د مسلمانان ختم کړي مولشبانو. نو دا د دې مجبورۍ نه مولشبانو چې هندویزم ته نه خوښي مجبورۍ نه خوښي چې ته څه کیږي اسلام ته پکې خطر ده. د مسلمانانو څه کیږي د مسلمانانو خپل مذهبي اقدار اوس تاسو د دوی لپاره دا خبره ده وا اوس تاسو دلته نشي لاله ولا چې سیکولریزم ریاست دی وسلطه خو بیا هم څه نشي کولای تا څوک مذهبي دغه نشي کولای سبا او عبارت مخکې و. دریم جواب د
هندوانو مذهب مکمل نه دی او نه پکې د ژوند تېرولو اصول شته دی شاباس. چې معاشرې سره به څنګه سلوک کوي. هندوانو خو د ځان نه داسې قوانین جوړ کړي دي په کوم کې د نورو مذاهبو واړه نقصان دی. یورپ فلسفه د خپل عقل په بنیاد قوانین جوړ کړي دي. دوی هم داسې د عقل په بنیاد باندې داسې قوانین جوړ کړي دي په کوم کې چې د نورو مذاهبو سره زیاتی کېږي. مسلمانانو 600 کاله په هندوستان باندې حکومت کړی دی، لیکن یو داسې قانون یې نه دی جوړ کړی په کوم کې چې د هندوانو سره زیاتې شوي وي. تر دې پورې مسلمانانو انصاف کړی دی چې د هغه وخت مسلم حکمرانانو د مندرو نه دپاره د ځمکې نه عالمگیر رحمت الله علیه قوانین د سر چا سره دي د دې مندرونو سره مولوي جم سلورم جواب مولوي صاحبانو. په هندوستان کې موجود مسلمانان ډېر په مشکلاتو کې ژوند کوي. دوی ورته وایي چې تاسو د هندویزم په بنیاد باندې قوانین مه جوړوئ، بلکې داسې قوانین جوړ کړئ چې د حکومت د مذهب سره څه تعلق نه وي او هر چا ته مذهبي ازادي وي چې په هر مذهب باندې عمل کوي. په دې طریقې سره د مسلمانانو خپل مذهبي رسومات په ازادان ماحول کې پوره کولی شي. او که چېرته د هندویزم قانون شو نو بیا مسلمانان هندوان کېږي او یا په خطر کېږي. نو د دې وجې نه بعض مسلم علما کرام د سیکولرزم خبره کوي چې دا نظریه په ټوله دنیا کې چلیږي او عمل پرې کېږي. په هندوستان کې پرې هم عمل پکار دی. البته د مسلمانانو په ملکونو کې په دې باندې عمل کول صحیح نه دي، ځکه مسلمانانو سره شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم په شان احکام خداوندي موجود دي. زموږ د نورو نظریو ته هیڅ ضرورت نشته دی. صاحبانو دا وضاحت شو. په مختصر غونډه کې صرف دونه بعضې خبرې ما وکړلې، نو تاسو په خپل سوچ او فکر وکړئ. موږ د جمهوریت تایید نه کوو، موږ د چا تایید کوو؟ د خپل وکابرینو څه کوو، د دې تایید به کوو او خو په نره به کوو. البته موږ به دا وایو چې خدای شرعي نظام راولي. په پاکستان کې نه، په ټول عالم کې مړه تاسو د به مولا وی او د هغه به شریعت نه خوښېږي. دا خو الزام دی مولوي صاحبانو چې د کوم علم به داسې وي او د کوم مکتب فکر علم به چا به شریعت نه خوښوي او مکاتب فکر سره تعلق ساتي د به شریعت خوښ وي. ولې چې هر ټول عمر شریعت ویلی دی، د شریعت د خوبیانو نه موږ خبر یو چې څومره مکاتب فکر دی څه غواړي، د شریعت نفاذ غواړي. خو خدای پاک دې څه وکړي هغه وخت دې راولي چې په ټوله دنیا کې د شریعت نفاذ راشي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.